د مو د اسلام رڼې ډیره د افسوس خبره ده اوس په دغه موقع باندې د امتحانونه وشول د سکول امتحان وشو او په دغه کې 18,000 بچیونه د اسلامیات په پرچه کې فیل شول حالانکه د انګلیش پرچه څومره مشکله ده د میت پرچه څومره مشکله وي د ساينس پرچه څومره مشکله وي خو هغه بچیون میت پرچه نه کړه فیل انګلیش پرچه یې نه کړه فیل خو د اسلامیات پرچه فیل کړه او په اسلامیات کې څه شي یا د قرآن مجید تفسیر وي ترجمه وي یا پاغه کې څه مسائل وي نو د میز اولاد د دین اسلام نه دومره لري دی چې د اسلامیات غوندې اسونه پرچه انیا هم بچو نکړه پاس او پاغه کې فیل شول د مو د اسلام رڼې او بیا میز د خپل اولاد باره کې دا سوچ کی چې میز اولاد نه و غټ کاس جوړ شي افسر و جوړ شي د مو د اسلام رڼې دومره عصري تعلیم طرف ته توجه وي او د دین په تعلیم نه دومره لري وي یوارز به ملګری خبره کړه چې یو ډاکټر و یغه والد صاحب وفات شو پی ایچ ډی ډاکټر و نو خلق روغلل د یغه والد صاحب د جنازه د پره او دای په څنګ باندې ویلورو چا پښتنه جن وکړه چې جنازه تارسا دو ویلل چې موته د جنازه مزدان دو ای جنازه موته پتا نشتا چې په اول تکبیر کې څه ویلل شي په دوم تکبیر کې څه ویلل شي په درم تکبیر کې څه ویلل شي په څلورم تکبیر کې څه ویلل شي نه مته د یغه نیات مبارک معلومات شته نو زه د والد جنازه څنګه وکړم د مو د اسلام رڼې څومره غټه ډګری تو ور سره پی ایچ ډی ډاکټر دی خو د دین نه دومره لري دی اگر چې هغه مسلمان دی د دین اسلام نه دومره لري دی چې دای د خپل والد سب جنازه نشي کړلای نو د مو د اسلام رڼې ډیر په معذرت سره درته یم کمیس په خپل اولاد باندې عصري تعلیم کی د دنیو د دې لپاره مس څلې جوړوي چې په دنیو کې د عزت وي نو کم از کم د دین د تعلیم نه د دومره نه خپل بچون غافل کوي چې کم از کم دې ته بنیادی مسائل هم معلوم نه وي د غسل مسائل معلوم نه وي ورته د منځه او د زکات او د رزق مسائل ورته معلوم نه وي نو دا څومره د افسوس خبره ده د مو د اسلام رڼې عصري تعلیم هم ضروري دی خو د عصري تعلیم سره دینی تعلیم هم ضروري دی څنګه د میز د عقیداتو چې وارث د دغه دنیو نه درېمي دغه سترګم پټیږي او د دنیو کې چې میز څومره ژوندۍ ترا کړې دو د وی لمحات ژوندۍ د قیامت پر دو الله رب العزت په مخ ته میز پښ کوي نو چې دا څه نه وي چې میز ورته په خپل امتحان کې فیل شي